جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل امین ته جواب ورکړي ما انا بقارئ زلستون کې سویل من دي جبریل امین ځان سراجخ کو زوري ورته ورکو او بیا ورته وې اقرا قل ولا پیغمبر علیہ السلام بیا جواب ورک ما انا بقارئ زه بیا راجخ کړم او زوري را کوي اقرا قل ولا دریم وار بیا ما دا جواب ورکو چې ما انا بقارئ فغطني الثالثه حتى بلغ مني الجهد حتى بلغ مني الجهد انتہائی مبالغه نه کار واغسته to the best of his power is he could do چې هغه څومره زور را کول شه دومره زبردست زور راکړه بل ځای روایت کې راځي حتى خشيت على نفسي زه په خپل ساو یریدم چې سارانه باسي دومره ډیر زور راکړه او بیا راته شروع کړه چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله تعالی فرمایل اقرأ قل ولا اوس دلته نه پته ولګی دا چې جبرئیل امین رسول پاک باندې سلوستل نه معنی دا چې follow me in word of اقرأ د دې لفظ اقرأ په وینا کې ما په سیر روان شه لکه جمعات کې امام استاد هغه ماشوم ته وای الف هغه ماشوم ورپسې وای الف وای با هغه وای با وای تا او ورپسې وای تا الحمد هغه وای الحمد قل هو الله احد هغه ورپسې وای قل هو الله احد د جبريل د خبره معنا هم دا و چې اقرا زه چې دا لفظ وام ته ما پسې وایا اقرا لفظ وایا یو او دویمه نقطه موږ طالبانو ته وایو چې دې ځنه د انسان ما به الامتیاز صفت بل معلومیږي چې د انسان امتیاز ترقی او تعمیر دا په تعلیم او تعلم باندې موقوف دی ښه یو ممتاز کی په تعلیم باندې په علم باندې په پوهه باندې جی د کائنات په ریسرچ او تحقیق باندې په فن او ٹیکنالوجی حاصلولو باندې ځکه د لفظ اقرا تعلق یہ خاص میدان سر نے جو کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں آپ اسے بروئے کار لے آئیں سو صلاحیتوں نے اللہ لڑکڑی دی دا بروئے کار راول یوٹیلائز کا نہ اللہ تعالیٰ و فرمائے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمله زر ورپسې فالو کړي او یاد کړي او جی سړی ناشنا خلار حضور پاک صلی الله علیه وسلم د تنهایی او د زور ول یری واغستو بشری یره پیراله تبیونی سو کور تراغه زمونږ مور حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وای چې ما باندې کمبل واچوا ما تسړه لري را ملیریا ونیول حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خطرات محسوس کړ چې دې خو یریدل دي لکه مونږ د پیریانو سورې پېښې دي مونږ وایو ځل پېښې دي پیریانو یا پیریانو او یرو سړی باندې سایکولوژیکل افیکټ شي نفسیاتی اثر ان مونږ د باندې اوس پیریان ناس شوی دي ښه د پیریانو اثر پېښې دي آصف زدگی پېښې ده حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه عقلمند بیبي و دا بوډایګان ډېر تجربه لري د تجرباتو خبرې کوي وې ته خو سسما وغوندې یاره غوندې غسته مسله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړي چې دا سه یو ناشنا سره راغه او ما سره دا معامله وشو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې کلا والله لا یخزیک الله ابدا هچرنا قسم په خدای به اچر ذلیل او رسوانه کی ته د عزت مالکی او وجه اوس د انساني عزت وجه ورته خي چې انسان معزز کیږي پس انسان محترم پس ګرځي انسان ریسپیکټیبل سي فطرت د چا اغانت او ملګرتیا کوي دا د فطري قانون ضابط ورته ورخایي چې خدای به دې ول رسوانه کی اوس د خدای تصور خو د خدیجه زین کې
خود فطرت قانون دا هغه مشاهده کیو چې د چا دا کرداري فطرت هغه ذلیل کوي نه ولی و انک لتصل الرحم تدخپلوانو خیال ساته د سلی او قرابت ډېر پاسدار کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دلر قرابت رشتہ دارو سره احسانات بکول جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیر بعید قرابت په حواله باندې تعلق بسات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ټول وای رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ما قتل نو حضرت خدیجه ما قتل نو زه چې پویل راتلم حضرت خدیجه باندې دنیا نه تلو ډیر وخت تیر شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خدیجه په ژوند دی بیبي سره واده کړي نو خو حضرت عائشہ فرمایي چې کله زما کور کې ما بس شی پوخ کړي او رسول پاک ته بخوخ راغی نو ما ته به ودا یو لوخي کی واچو ما به غوخه لوخ کی واچوله یو دور وټای به راکړي چې چرته زی ودا د خدیجه پلار کراولم اوس داغه پلارم مړ دی مور مړه ده رونه هم نشتا چرته ویرونه او قرابت دار دي رسول پاک صلی الله علیه وسلم اغه لری قرابت دار د پاله د کوره خوراک وړي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو ځل تپوس کوي چې او دا الله پیغمبر د خاوندانو خزمړي شنو هيري کی تعلقات ختم شي دا غي سره قرابتونه ختم شي چې بس جلاړه تیر شو یو معاملہ فار دی ټایم بینګ تعلقي ختم شو خو ته خدا خدیجه نه لري الان کې شلګونه کاله په تیر شو و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راته چې انها صدقتنی حين كذبتني القوم وعاوتني حين تردتني القوم عائشة خدیجه وغا مخزنه ده زه خو هسهم قرابتونه نه روم درشته خیال ساتم خو خدیجه کا کیا کہنا ہے سبحان الله دیو هغه وخت زما تصدیق کړو چې قوم کې چا زما خبره ته غوږ نه کې خود او دی هغه وخت مال ځان خوا کې ظاهر کړو چې چا ز ځان ته نه پرې خودم هر چا د ځان لري کولم دتکارلې مې چې دا تاسو ناشنا فکر راوړې دا خبره مونږ ته قابل قبول نه ده هغه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د تا کردار د انساني ضابطو په حواله باندې عزت والا کردار دی فطرت او معاشره کم از کم د تاسو خلکو خیال او احترام کې فطرت هم ذلیل کوي اوس وګورئ تاسو یو خبره کوم معاشره ډیره هم ګندۍ کني ګنده ډیره ګندۍ یعنی د اخلاقی برایو انتها ته رسیدلې خو چې په دا ګنده معاشره کې یو با اخلاق سره موجودي نو بد اخلاق خلکوم دا غیر احترام کوي بد اخلاق خلک هم پیدا ډیر شریف النفس سره دي دا ډیر نیک سره دي دا ډیر د کردار والا سره دي د کې فراډ نشته دکه تزویر نشتا دکه دجل نشتا دکه تلبیس نشتا د مکر نه کوي د فریب نه کوي د چاله دوکه نه ور کوي د غاباز نه دی غیار نه دی چالاکی نه کوي د زمانه د چال مطابق خلکو تخفی نه کی دی او سردلان دی نه راخلاصي ډیر صفا کاروبار دی په یو خبر باندې پويږي نو بد کردار خلک هغه او زه تاسو ته احترام ما ته ګورئ چې کردار د بد کردار خلکو په نظر کې هم احترام والا شی دی استاد سو وای دا څنګه یو سړی تبلیغ کې سر روزو لګي یو ملګری تبلیغ کې سر روزو لګي یا یو ملګری جمعیت العلماء کې شامل شي مولانا فضل مولا صاحب سره اوس عام سړی دغه معاشري چې نو تبلیغ کې انو جمعیت العلماء سره نو که په خرص ورېده او که په خرص ورېده نو چا په نوټس کې نه راوسته خو چې علماء سره ځان نه کیک یا تبلیغ سره لاړو یو چلې د پاره او بیا غلط قدم کې بد کردار سره د ناکایم د دله تبلیغ کې چله تیر کړی دا یا د دله د مولیانو پټه کې دی دله اوس هغه سړی غوسه شي بلکې مونږ مولیان په هم غوسه شي چې بای د فرشته خو نه ده چې ته نه تقاضا کې دا د غوسه خبره نه ده الله تعالی انسان شعوري طور صفا پیدا کړی دی یعنی د شعور دله فوري طور د کردار په حواله ابتلا ورکی چې دا کردار د انسانانو دی نه ټیک د تخپل کړه د خود د دین سره رابطه ده او دین سره وابسته ده د لپاره دا کردار نه پکار نو زه بیا ملګرو ته
وام تاسو هغه د الله شکریا ادا کوي چې یا الله یا الله مونږ چې کوم ځای د لا قانونیت ارتکاب کوو نو بد کردار سړی هم تا مونږ باندې سی ای ډی کړی دی یا چکر دی جوړ کړی دی هغه مونږه کنټرول کوي چې نه ته به دا ناروا نه کړې زه به کوم یم بد کرداره خو سته نیک سړی ته به دې سره تعلق نه ساتي. نو عزیزانو خبرونه پوهیږي والله لا يخزيك الله ابدا الله تعالی برکلهم رسوان کی ولی انک لتصل الرحم د کردار پاولستا کردار ډیر لوړ دی ته د قرابت او رشتہ داري خیال ساتي یوا او دویم انک لتصل الرحم وتحمل الكل یو سړی معاشره کې ځان باندې بوج دی یو سړی ژوند دی ځان باندې بوج جوړ دی ځان لپاره روزګار نشته د خوراک بندوبست نشته د کپڑے بندوبست نشته د دې ټول بندوبست ذمہ داری ولا تازان باندې غسته ده دعا او دریم وتکسب المعدوم یو سړی روزګار نشته ورسره در ټکرې روزګار ولا پیدا کې او سلورم وتقر الضيف د ملمنو قراو احترام کې د ملمنو اکرام کې د ملمستیا خیال ساتي سلورم او پنځم وتعين على نوائب الحق په یو جایز کار کې چې چا باندې کوم تکلیف راغلی تیملا تړ کې ملګرتیا کې ولاړې تیملا تړ کې اوس عزیزانو کردار تاسو کته چې الله تعالی د وحد نزول لپاره د صالح کردار صالح ظرف او پاک لوخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا منتخب کو او د قران کریم نزول هغه باندې شروع شو او صد پاره الله تعالی فرمائے لتحکم بین الناس بما اراک الله دا دې د پاره ما تا قرآن نازل کو دې د پاره ما تا وحی علی گل شروع کړ لتحکم بین الناس بما اراک الله چې د انسانانو مسکی د دې قرآن په واسطه باندې به فیصله کې نظام عدل بقائمه او عزیزانو دی وجه ذکر ذکر کوم وام نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو خوې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول پاک کتاب قران کریم د رسول پاک قبله بیت الله شریف او د رسول الله امت مرحومه دا ټول الله افاقی پیدا کړ د انسانانو د خیر لپاره د مسلمانانو د خیر لپاره نه د چا د خیر لپاره د ضابطه ځان سره یاد کړئ چې دا قرآن الله د انسان د خیر لپاره رسول پاک الله دا بیت الله الله دا امت الله قرآن کریم فرمایل ان اول بیت وزع للناس د زمکه مخبانړم بنې کو چې ما کې خود او آباد میکو او چا د پاره وزع دا لفظ لګوي وزع او د دې ناس ترجمه مسلمانان نه دي ښه د دې ترجمه څه دي انسانان دي دې ترجمه سره نو الله تعالی فرمایي چې د بیت الله سعادت به انسانی بنیاد باندې ټول دنیا ته شامل دي دی وجن سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله خپل بچي او بیبي پرې خو دا او بیت الله آباد کو نو الله نے سوال وکړو چې رب اجعل هذا البلد آمنا یا الله دا خار مامون او آمن جوړ کې ورزق آله من الثمرات او د دې خار او چاپیر چلو سیدونکو تغلات وافر ورکې فائدې دنیوي وافر ورکې خواغه چاته من آمن منهم بالله واليوم الاخر چاته ورکې من آمن بالله هغه چاته چې الله باندې ایمان راوړل دي اور از د آخرت باندې الله تعالی دا خبر رد کړه او سه فرمایل قال ومن كفر فامتعه قليلا الله تعالی فرمایل چې د دې خار او د بیت الله دا دنیوي سعادت کافرانو ته شامل دي ومن كفر فامتعه قليلا اي مدت حياته في الدنيا دنیا والا سعادت په ټول انسانانو ته شامل وي ثم استروه الى عذاب النار دینه بعد آخرت والا سعادت ورته نشته او دنیا والا سعادت په ټول انسانانو ته شاملي نو الله فرمایل ان اول بیت وزع
چې سو پورې تاسو پیس نیولې تر هغه پورې بل نه وام. ان اول بیت وضع للناس، او رسول پاک صلی الله علیه وسلم متعلق قرآن کریم فرمائے چې وما ارسلناک الا کافتا، وما ارسلناک الا کافتا للناس. الله وی او پیغمبر ته ما د مسلمانانو د خیر د پاره نه، د انسانانو د خیر د پاره لېږلې، د انسانیت د آبادی لپاره مې لېږلې. وما ارسلناک الا کافتا للناس. د تا ضابطه اخلاقی هغه ضابطې دي که انسانان خپلې دوی به آباد وي. دی وجنه د یورپ یو مستشرق د حجۃ الوداع خطبه باندې تفسیر وکړه، خپل کتاب لیکلی دی فیرویل ایډرس اف دی پرافیټ اف اسلام، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الوداعی تقریر خپل تفسیر پی لیکلی دا چې دا کومه ضابطه رسول پاک صلی الله علیه وسلم دنیای انسانیت ته ورکړی دا، مسلمانان نه، که عیسایانو خپل کړه، که یهودیانو خپل کړه، که هندوانو خپل کړه، که سکانو خپل کړه، دوی به ټول آباد وي، ځکه دا ضابطه انسانی ضابطه ده. دا ضابطه نو وی فرمایل وما ارسلناک الا کافتا للناس، تما د ټول انسانیت د پاره لېږلې. او قرآن کریم فرمایل چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى. الله تعالی بیا هم هغه سله ذکر کوي چې قرآن کریم ولېږه مسلمانانو د پاره یوازې نه، انزل فيه القرآن هدى للناس، دا ټول انسانیت د پاره. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ذکر فرمایل چې د قرآن کریم اولین مخاطب انسانان دي، مسلمانان نه دي. قرآن کریم اولین خطاب چا سره کوي؟ انسانانو سره کوي. دیو جن تاسو ګورئ چې کوم ځای قرآن کریم کې الله تعالی ویا ایها الذین آمنوا، او ایمان والو دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي، ناغذای فرمایا ایها الناس، او انسانانو اتقوا ربکم، الله نو یری گئی، یا ایها الناس، او انسانانو اعبدوا ربکم، الله اکیو غنی. نو خطاب چا سره وکړو؟ انسانانو سره. چا سره وکړي؟ نو وی فرمایل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى، او د نبی کریم امت چې د قرآن باندې د پیغمبر باندې عقیده دا او د بیت الله سره تعلق دی. وی فرمایل کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو بهترین امت د تام انسانیت د خیر او فلاح د پاره تاسو پیدا یې. نو دیو جنا د تبلیغ والا دوستانو زموږ ذکر کوي، بھائی الله تعالی دی وی امریکا کې هدایت عام کی، الله تعالی دی وی روس کې هدایت عام کی. دا کافران ټول د خدای مخلوق ته وی الله تعالی په مین دي، او خدای نه غواړي چې د دوزخ ته لاړ شي. الله نه غواړي چې دی دوزخ. ازمون د جمعیت العلماء والا وی چې بيدا مونږ کم جدوجہد کوو تامه دنیا د انسانیت لپاره کوو. زمونږ د نوجوانان ملګری دي دلته کتبه باندې وړي چې دنیا بر کې مظلوم او متحد ہو جاؤ. نو اس مظلوم به کافر هم وي کنه، وای کنه کافر به مظلوم وي کنه. نو اس کافر باندې که ظلم کیږي نو ته په چپی وای، کافر باندې که ظلم کیږي بیا په سره چپی. قرآن سوې چې بس د مظلوم کافر بیا ظلم ته پرېدا نه. الله تعالی خو فرمایل چې حیوان ظلم ته پرېدا، الله تعالی فرمایل جماد هم ظلم ته پرېدا، خدای وی حشرات هم ظلم ته پرېدا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول ارث د پاره د عدل او انصاف ضابطه او خودله، د عدل ضابطه او خودله. نازیدانو عرض میں کوره تاس خدمت کی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی قران کریم ورک. اوس دو نور مسلې ځان سره یاد کړئ. تاسو تاسو ته مسلې خیم دو نور مسلې. یو مسله ده چې د قران کریم نه وړاندې الله تعالی یو سلدري کتابونه نورم آسمانی را لېږلي دي. سوره یو سلدري درې کتابه خو تاسو لري نمونه درځي، تورات انجیل او زبور، او سل صحیفه را لګلی. هر صحیفه مستقل کتاب ده، هر صحیفه دا یو مستقل کتاب ده. الله تعالی یو سلدري صحیفه مختلف انبیاء او رسول تراولې غلې، او قران کریم عمراولې خو یو امتیاز ده چې هغه 103 کتابونه دي. هغه 103 کتابونه
کتابونه دي او قران کریم اول د خدای خبره ده او بیا کتاب دی. تاسو سره یاد کړئ هغه سوتین کتابونه دي. قران کریم اول د خدای کلام دی او بیا کتاب دی. او جی دلیل قران کریم فرمای وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده. مشرکین مکه چې د الله سنت او عادت په دې باندې جاریو چې موسی علی السلام ته کتاب را لېږ لیکلې ورته غونډ مون په یو ورځ ورکړه. عیسی علی السلام ته کتاب ورکړو بس غونډ ورکړه په یو ورځ. داوود علیہ السلام ته کتاب ورکو غونډو لیکلې ورکه یو ورځ باندې. او د دې پیغمبر علیہ السلام عجیب طریقه ده چې ماته نن د خدای دا حکم راغلی دی در اورو مې درته بیا ورځ چپی په درې مرز بیا وای نن دا حکم راغلی دی در اورو مې درته بیا لسره دی غلی په یو لسم مرز بیا وای نن د خدای دا حکم راغلی دی. هغه سووي چې قران کریم فرمایي لولا نزل عليه القرآن جملة واحده. وی دا قرآن تا باندې د سابق کتابونو پشان یک مشتل ناراضی. صلی الله تعالی وی دی کې حکمت ته کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. یوا یهود اعتراض کو چې لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ترغی منتابان ایمان راوڑو موسی علیہ السلام تا کتاب یک مشت راغتیم یک مشت راوڑا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا کتابا نقرأه. یوا اغوی اعتراض کو چې دا خو خبره داو لیکل نه دی نو چې ته داسې وای نو په دې انداز وایا چې داسې وای نو په دې انداز وایا. قران کریم فرمایل چې ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. زده قران کریم کې د یو زیر او زبر لره بره کول نشم. یو زیر او زبر لره بره ذکا الله فرمای ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله فرمای ان لګما طرف ته ګورئ تاسو ترجمه حضرت مولانا صدر ته کړی دی آیت خود تاسو ذهن کې اگر تاسو کوم. الله فرمای ان ترجمه د دې لفظ د تحقیق سره مونږه دا لفظ کې د ان نا تحقیق سره مونږه نحنو مونږه نزلنا نازل کړي دې مونږه الذکر قران کریم و ان تحقیق سره مونږه له خاص دے قرآن دا پارا لا خامخا حافظون حفاظت کون کیو وہ تاکید ورته لګول خا بس دا څه خبره نه کړی چې خدای چې کتاب مونږ نه درکړي بس مونږ محفوظ ساتو تاسو نه او دا په منډه په خلاص نشو وینځي ورته لګول چې دا تاسو نه دی په وو تاکید موقت کلام وکړو چې دې کې د زیرو زبر د لری بری امکان قیامت او دی وجه مونږ به تور چیلنج وو ما ته وګورئ عیسایان داولری چې مونږ د انجیل منون کیو يهوديان داولری مونږ د تورات منون کیو مونږ ورته وایو ملګری راځه قران کریم پرې د قران کریم تشریح دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم 7,54,000 حدیث سورہ 7,54,000 حدیث د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو فرمان او عمل پسند متصل در تخایو پسند متصل در تخایو او صرف سند متصل باندې نه دا څومره په زرګونو روایت چې په دې سندونو کې شامل دي د یو هیستوري او بایوګرافي درته درخایو چې دا سره چې د سند کې راغله دي تابعی دي تبع تابعی دي صحابي دي کبار صحابو کې دي وړو صحابو کې دي فلانی ځای پیدا شو فلانی ځای تعلیم کو ایمان فلانی وخراړو دا د سفر د علم د پاره کړی دي دومره استادان دي طریقې تدریس داوا راځي اسماء الرجال کې دا ټول پند ته روخیو او دی وجنه د یورپ یو مستشرق دی باندې کتاب لیکل دی چې د ملت مسلمه د ټول نه لوی کمال دی چې د خپل پیغمبر یو حرکت محفوظ کول خو پریرا دا غنه چې چا په صدو استفاده کړی دا د ټول بایوګرافي او سوانح د سره محفوظ ده بایوګرافي او ما ته وګورئ عیسایانو ته چیلنج کو چې نور خو پرې دا يهوديانو ته چیلنج کو نور پرې دا یو شیخ راته وخی
چې دا تورات موسی علیہ السلام باندې نازل شوی دی انګریزی کې عربی کې پښتو کې اردو کې په هیبرو کې سوریانه کې عیسایانو ته چې په دنیا خو مسلط شوی خو عزیزانو دا ستاسو انجیل عیسی علیہ السلام باندې الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزغ به آخرين
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن السلطان والكتاب قد يفترقان فلا تفارق الكتاب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک شوق سره وای. وسلم على سيدنا افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام او د دې با برکت دینی اجتماع، حاضر مسلمانان ورونو، د ټولو ناول حضرت مولانا فضل مولا صاحب دامت برکاتهم تا داغوی شاگردانو تا داغوی متعلقینو تا او د دې ټول کلی زنانو او نارینو ته د قران کریم د ترجمه د ختم باندې د زړه د اخلاص مبارکباد ورکوم او دغه ټول کلی چې په کومه دینی جذبه او کوم عقیدت باندې د دغه ختم د دې تقریب اهتمام کړی دی، د دې شاته خالص یو جذبه ولاړه ده او هغه دا چې دا زمونږه عقیده ده چې دا قرآن د الله کتاب دی او د دې قرآن کریم خودنه د دې زده کړه دا زمونږه ایمانی وظیفه او دینی ذمہ داری ده او چونکه د 100 کالو په مهنت مولانا صاحب د قرآن کریم با ترجمه د قوم ته اورول دي، نو یقینا تاسو د خوشبختۍ باندې خوشاله یې. الله تعالی دې ټول کلی ته دا شی مبارک وګرځي. عزیزان ورونو، مولانا صاحب ما ته ذکر وکړو چې ختم قرآن مونږه بیګا کړی دی او نن ټول ورځ دغه دینی اجتماع روانه وه، نو معنا دا ده چې د 2 ورځو راسي تاسو دغه تقریب کې مشغول یې، ستړي به یې، بیا بیانات مو واورېدل، خو د حضرت مولانا صاحب په حکم او د محترم مولانا قاری سمیع الله جان صاحب داغوی په حکم سو بنیادی او ضروری خبره د قرآن کریم په حواله هغه ستاسو ذهن کې کېدم چې د قرآن کریم باندې برکت حاصلول، د دې سعادت منل، د دې په وینا باندې د خوشحالۍ اهتمام کول یقینا د ثواب کار دی او د الله د خوشنودۍ ذریعہ ده
خو اصل وظیفه او اصل فریضه د امت مسلمه د قران کریم په حواله یو څو نور خبرې دي، خو ان شاء الله هغه مدعا ته تاسو لږ دمه په دمه راولم. مانا وړاندې مولانا احمد علی جان صاحب تاسو ته د خپل ذوق مطابق یو بهترین بیان وکړو، خو ان شاء الله ما والا خبره دا به تا د پاره د دنیا د آبادۍ او د آخرت د خوشنودۍ ذریعه الله دې وکړي چې داسې شي. عزیزانو، بنیادی خبره خدا چې دا انسان الله تعالی د کائنات مخدوم پیدا کړ، سردار پیدا کړ. دې سردار ته یو امتیاز الله د عقل او دانش ورکړ چې دا عقل مخلوق کې بل نوع نه دی ورکړي، او بیا دا انسان دا عقل او دانش نه را پدې خو په آسماني وحی باندې دل امتیاز ورکا او دې ممتاز وګرځو. کمانه څوک تاسو کی چې د انسانانو عقل پسې دویم ما بیل امتیاز صفت نو زه به وایم چې هغه دا دی چې دا آسماني وحی په دوی باندې دوی لپاره نازله شوې ده. دا د انسان امتیاز دی. د خرونو په زمره وحی نه راغلی، په غویانو وحی. هاتی لوی قد قامت لري، خو په د وحی ذکر د وحی د حبوط لپاره لومبنی شی د عقل وجود. او دی وجه زمونږ دا عقیده ده چې د پیغمبر انتخاب د وحی د لپاره ځکه وشو چې دا په انسانانو کې د ټولو نه زیات عقلمن خلکو. دا خبرونه ذهن ته راځي، یعنی دنیا کې د دوی نه زیات عقلمن بل څوک نو. دی وجه قرآن کریم کے اللہ تعالی فرمائی چې مشرکین مکه یو اعتراض دا ولرو چې کدا قرآن دا الله کلام او دا الله کتاب دی، نو د دې کلام د نزول لپاره د محمد رسول الله انتخاب ولې وشو؟ اول دا انتخاب ناموزون دی. قرآن کریم فرمائی چې او یلقا الیه کنز او تکون له جنة یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اللہ تعالی دا غوینا حکایت کئی چې هغوی پیغام انسانی تاریخ، انسانی روټی نو انسانی عادت باندې را روانو چې مشری د هر میدان دا د جاگیردار استحقاق دی، دا د سرمایه‌دار استحقاق دی، دا د کارخانه‌دار استحقاق دی. او دا پیغمبر ټول وای صلی الله علیه وسلم. تاسو ما ولا خبرونه پوهیږئ کنه؟ او ان شاء الله دا به یادوي، نور مسلمانانو ته ورسوي. ځکه زه عموما دا خبره ذکر کوم چې دا دین یوازې د مولیانو نه، ټول مسلمانانو په شریکه باندې دی. خو مسلمانان دای مولیانو نزد کوي، نو مولیان هغه تاسو مسلمانانو ته رسي، او چې څومره تاسو د کړي ته بل مسلمان ته ورسي. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. نازیدانو، قرآن کریم فرمائل او یلقا الیہ کنز او تکون له جنة یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اللہ تعالی فرمائی چې هغوی انسانی تاریخ باندې نظر واچو چې همیشه مشرۍ باندې هغه چا قبضه کړی چې د باغاتو مالکو، هغه چا قبضه کړی چې د سرمایې او دولت مالکو،
هغه چا قبضه کړی چې د کارخانه او د صنعت مالکو نو که واقعي الله تعالی غوښتل چې د انسانیت د تعمیر د پاره چاته مشري ورکول نو دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سرمایه شته نه جاگیر شته نه کارخانه شته یعنی د استحصال د میدان سره تعلق نه ساتي نو چې د میدان سره تعلق نه ساتي نو د مشرای سره څه نسبت دی او قران کریم فرمایل چې دوی دویمه خبره دا وکړه چې لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم کدا قرآن دا الله کلام او دا الله کتاب او الله غوښته چې د قرآن په حواله باندې چاته مشري ورکی چاته امارت او را بری ورکی نو د مکه معظمه سردار دی عمرو ابن هشام چې دنیا بیا رستو په ابو جهل پیجند او د طائف سردار دی جی نعیم ابن مسعود یا جبیر ابن مطعم جی یا مطعم ابن عدی دا د باندې ولې نازلې ده او مطعم ابن عدی دا د ټولو نه اولا خبره د مفسرین لیکلې ده عزیزانو چې دا یو د مکه سردار دا مشریبا الله دل ورکول دا بل طائف سردار دا مشریبا الله دل ورکول الله فرمای اهم یقسمون رحمت ربک ما خو چاته دا وظیفه سپارل نه چې ما د ورکړې د پاره به ډیپو هولډران تاسو مقرروي الله تعالی وایي چې چاته ما د استحقاق نه ورکړې چې شی به زما یو ډیپو هولډر براته تخېخه لکه شی د دې قوم وی او ډیپو هولډر د یو خاصه پارټای سره ریکمند کوي د ملک کې طریقه دا ده چې جی غوړي دا خو د ټول ناقای والدي خدا ډیپو بچاته ملاويږي ایجنسی بچاته ملاويږي شمه غوړي به څوک یو ټرک رالی ناقای والا دا بجی هغه څوک راړي چې د برسره اقتدار ټولې سره داغه تعلق یو هغه چاله نوم ریکمند کو نازیزا هغه بیا ناقای والا ته نه رسی هغه په تورخم پورې کېږي افغانستان ته وځيخه سړی وای چې خدایا غوړي اسوسییټډ انډستریز خنوخار کې لګیا دا په زرګونو ټیمانو باسي او ایجنسی والا تورکیم دغه نو پیدا کیږي ولنه ځکه نه پیدا کیږي چې سټاډي پولډر هغه غل دی هغه په بلیک باندې خرڅوي د سرحد باندې ورپورې کوي نو الله تعالی فرمایل چې اهم یقسمون رحمت ربک الله وای ما چاله د ایجنسی او ډیپونه دی ورکړي چې دا تقسیم دا الله د رحمت او نبوت او پیغمبرای بته کې نو عرض میکو چې پیغمبر ته خدای دا وحی زکه ورکړي چې دا د دنیا د ټولو عقل مندو نه زیات عقل مند وي دا خبره مو یاد کړه د دنیا د ټولو عقل مندو نه زیات عقل مند وي او عزیزانو ته خبران سره یاد کړئ چې قران کریم فرمایي کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین الله تعالی انبیاء راولېګل انسانانو سره احسان وکړو ذکر انبیاء راتل تر یو خاص زمانه پورې دا په انسانیت باندې بلکې ټول کائنات باندې د الله تعالی احسان دی چې پیغمبر ورته لګل دي دا د الله تعالی احسان دی او ولجی قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې لولا رسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل ونخزا الله فرمایي ما پیغمبر دې د پاره ولېګو چې ناقای والداونه وي چې جی مونږ ته تا طرف نه چا خبر نور راوړي ستا طرف له سو قاصد نور راغلي چا زمونږ رهبری نه وکړي کني تا به کتلیو چې مونږ به څنګه انساني لار باندې روان وتا ته مزان را رسولو خو جهالت انا پوي هغه مونږ د تانه باغیان کړو طاغوت ول لار باندې لاړو نو الله تعالی وې د قل پیغمبر می درولېګو لالا یکون للناس حجه بعد الرسل چې ستا دا غذر او معذرت خو ختم شي چې دا غذر کم از کم قیامت پر الله تعالی ته وړاندې خونه کې عزیزانو انبیاء راولېګل خو بس ته انبیاء راولېګل کاوی څه وکړل قرآن کریم فرمائی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ما پیغمبران را اولیگل اغوی تا شرائع ورکل اغوی تا نظام ورکل
هغوی ته سیستم او قانون مې ورکړ، هغوی ته کوډ آف لایف مې ورکړ، هغوی ته نظام زندگی مې ورکړ، هغوی ته مینیفیسټو منشور مې ورکړ. بینات دا بزرگان علما ناست دی وایي چې کوم پیغمبر ته خدای معجزه ورکړي نو د هغه د بینې د ټول لړمبنې تعویل دی چې معجزه مې ورکړه، خو اوس معجزې خدای محدود چند پیغمبرانو ته ورکړي دي. ځکه دا خبره ځان سره یاده کې بله د عقیدې خبره ده چې نبی سره معجزه لازمه نه ده او د نبی نبوت دا په معجزه باندې ډیپند کوي نه، د دې حیثیت ثانوي دی. دی وجنه تاسو خبر باندې پوهیږئ که څه؟ ما په خیال مولانا قاری سمیع الله جان صاحب ما باندې اوس اعتراض ونکړي ته بیا د خلکو د اپروچ نه برابر خبرې کې، خو اخر د پرایمری کې موږ تر کومه سبق اوس مخکې کیږو به هم کنه بس پرایمری کې بناسیو اخر سره کې اپروچ والا بر خبرې به هم کوو ته چې کیسې خو بناو د کیسو نه لګ به وړاندې کیږو هم ځکه ځانو کیسه خو د یو سړي کردار او تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. او زه طالبانو ته سبق کې وام قران کریم بنیادی طور کیسې سره تعلق نه ساتي او نه د کیسې کتاب دی. دی وجه نه چرته کمپلیټ کیسه ذکر کوي نه هیڅ چرته قران کې څوک ماته به تور مثال خي او د خیو کیسه چې د سړي د پیدایش ته شروع کړي د مرګ پورې ور رسول الله چرته نه کړی سبا کې چرته. موسی علیه السلام دله د بنی اسرائیل حکومت ورکو بس جسه شو بیا هیڅ پته نه لګي بس بیا قران کریم چپ شو. یوسف علیه السلام مصر تورسو حاکم کو، حضرت یعقوب سره د اولاد ورسو بیا څه چلو شو. بس قران کریم دالته خبر وکړه چې نحنو نقص عليك من انباء الغيب، بس دغه انباء الغيب درته ما بیان کړ، نور سره استاد سره تعلق ته بس یوسف علیه السلام بیا روانو الله والا نظام امپلیمنٹ ک بس کم ځای مړ شو چرته دفن شو. قران دې باب نه ساکت ته چا سره وعده چا سره ونکو. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیہ ډېر عجیب خبر لیکلی ده وی کس نے کہا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا. مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کیونکہ قرآن نے نہیں بتایا، قرآن نے دی ویلی خو بس د عزیز مصر خزوا زکه عزیزانو قصه فل حقیقت دا دی یو حکمت په حواله الله تعالی قرآن کې ذکر کړي او دا قصه صح حکمتونه مد نظر یوسف علیہ السلام والا قصه ولې تفصیلی ذکر کړه. ولې یو خبره دا ذکر کړي چې عالم غیب سوای د الله نه بل څوک نه، ورنه حضرت یعقوب ته پته و چې د کنان په دې کوی کې پروت دی. یو خبره دا ذکر کړي. دویمه خبره دا ذکر کړي چې د داعی الله په لار کې رکاوټونه پیدا کیږي زیات تر د خپل کورانه د خلکو د لاسه. او دریمه خبره دا ذکر کړي چې کدی تکالیف ته ځانو نیسو الله تعالی به درته حکومت درکې او قدرت به درکې. او څلورمه خبره دا ذکر کړي چې قدرت ورته ورکی نو دی به بیا د عام موافقه اعلان کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وې چې اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی. تبم دغه طریقه خپلې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټول لړم بنه گزار لکه د یوسف درونو د خپل تر د لاسو شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه د یوسف علیه الصلاۃ والسلام اکنان نه جلا وطن شده مکی معظمه نه جلا وطن شو. هغه چې کومل تلانته حکومت جوړ کو نبی کریم مدینه منوره کې جوړ کو. هغه کنان والا د یوسف علیه السلام تابع شو وخروا له سجدا قال یا ابت هذا تاویل رؤیا. هغه تابع شو، هغه داغه د حکومت سټیزن او شهریان شو. دا تعویل د سجدی د وخروا له سجدا داغه تابع سټیزن وګرځیدل، شهریان وګرځیدل، داغه د وطن سبجیکټ وګرځیدل، داغه د قانون او نظام لاندې راغل. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې دغه اهل مکه دا بستا د قانون سبجیکټي فاتحانه به ته دوی باندې داخليږي. او یوسف علیه السلام خپل ورته ته وی لا تسریب علیکم اليوم زئی ما ماضی باندې بالکل د عفو کلم راخو تاسو می ټول معاف کړی. او پیغمبره تبه اهل مکه ته وی چې لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم غتقوا الله. پس مونږ جی ان بریف طالبانو ته چې پنځه خبرې سورې یوسف کې ذکر کیږي دا اولي کوي بس د کیسې ټول نه چھوڑ راغله. تاسو خبره باندې پوهیږئ کنه پوهیږئ؟ زما په خیال خو کچھ پلے نہیں پڑ رہا کہ کچھ نہ کچھ پڑ رہا ہے. ما لا يدرك كله لا يترك كله کټول از دنه کوي سلګي خو برده کوي ناز مې کو تنګي خو بنا وګوره ک تنګي نو ما ته اوس نه وای چې بیا زه خبر اړه خوروم نه ک تنګي خوش نه وای چې نجيب بس مونږ خو بیګا راسه پاورې دوه مړ شو بس بیګا ته مولوی صاحب ختم اورو ماجیګر بیلګر مولوی صاحب را تخپل اورولې اوس ته احمد علي مولوی صاحب خپل اورولې ته پکې لا پاتې ویا یو سړی وو یو سړی هغه به د غرن راته
او په شهر کې به یو مولوی سے پسې مسکو، شهر کې به یو مولوی سے پسې جمعه والا مسکو، مولوی سے به تقریرم کو. د یو ورځ را روان دی او شپون ته وی ملګریا د ناقه کې مولانا فضل مولا صاحب دی، نو خوخه د نه چې ما سره نن لار شي او دا جمعه په څو کې ډېر ښه بیان کوي. وی ولې مې نه خوخه ګډې پرې خو دې ور سره راغی. مولوی صاحب هغه ورځ په آداب الخلا باندې خبره شروع کړې و چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او د سمات کوي قبله ته مخ کوي ناشا کوي بنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ولاړ او بو کې به د سمات نه کوي، حشرات راځي دا غینه فائدہ اخلي، بدبوې کوي موته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په سوره کې به متیاز نه کوي، ځکه زمګه کې سوره جوړي که متیاز لري پکې وکړي موزي حشره راوته مارو پکې دنه مثلا، او تا په به وخت دا بدبوې سیلاب ورپرې خو ده بدبوې سیلاب او درا منډ کړه، نو دې خو چې رسول نه غوسه راوځي خو بس ټوپک ور سره دی کنه دز بکای راوته سره چې دا چا ما باندې به وخت عمله وکړه او کدا عمله وکړه نو الله دې رحم وکړي کوي چې نه طبيب ته هم ځان نشي کوله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې جسوله کې متیاز مکو او حضور پاک په فرمایي صلی الله علیه وسلم چې ولا یبولن احدکم علی الارض الصعبه، فسخت از مکه متیاز مکوي چې د متیازو ساس کې در ترا اون رسی استنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه، ځکه خدای دې باندې عذاب قبر ورکي. اوس دې سړي د مسله واوریدا او سیده غره کې خوشاشو پنځ کې پریوته جی مونږ په شان نو عملی سره وی خدای الته ټوله غټي دي او چې متیاز کو خو په غټه کو او هغه چون کې کای بدن ته چون کې را رسی نو دې اوار نه چې تن ځان سره یو اته سره خور وتړله سر باندې پن کې خو بس غریب ګرځي چې متیاز ته ضرورت کیږي پند را کوزي یو لپسان ته خوري چرته ځمکه نرم شي چې چون کې راو نه رسی بل جمراله هغه ملګری بیا را روانو د شپون ته وي څنګه زنګ د مولوی سے بیان نه خوښ شو خدای له لاجر ورکی ډیر ښه بیان وکړ. نو وینن خو بیا له جمیرز د بیا را سره نه دی وینه بیا زما د پلار توبې ناغه ورته ولی وی یو جمیله تلم اتصره پند را په سر کړه کدی ځل ورزم ورمیګ را لماتې ښه نه ز بیا نه استاد وای چې یو پند خو بیګا مولوی سے ختم کړه په سر کړه بل پند بیا مازیګر بجلیګر مولوی سے را په سر کړه یو غټ پند اوس احمد علي مولوی سے را په سر کړه اوس ته بل پند را په سر اورمیګ مرساماتي او ان شاء الله زه اورمیګ در رولو مضبوطوم چاپیو لکوم چې دې مضبوط شي او د پند پروتوکول جوړ شي ښه ناز به کو استاد خدمت کې خبره پوهیږي چې قران کریم فرمایل چې ما انبیاء او رسولان لګل دې د پارا لئلا یکون للناس حجة بعد الرسل او دا پیغمبران میں خالیات نو لګل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات الله وې دې ټول تم نظام ورکو او تاسو راولي مفسرین ای الاحکام والشرائع معجزات چام دغه ترجمه نه لیکلي ذکر دې ارسال نسبت ټول رسولانو ته ټول اصحاب معجزه نوکا نو فرمایل چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ما خپل رسولان دا شرائع او احکام او قانون او نظام سره ولېګل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات او الله فرمای وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ما دې پیغمبرانو کې چاته کتاب ورکو الکتاب والمیزان على سبیل التقسیم چاته می کتاب بالذات ورکو څوک می د کتاب به تابعداران کو موسی علیہ السلام ته بالذات ورکو هارون علیہ السلام دغه د کتاب تابع وګرځو جی انبیاء بنی اسرائیلو دایره تورات تابع وګرځول یو انتصاب خدا او دویم دا چې وانزلنا معهم الكتاب والمیزان الله فرمای بازی انبیاء ته کتاب مې ورکو چې دا سور صفلا دی دا د قانون ماخذ او منبع او دویم والمیزان او ټول انبیاء ته نظام عدل ورکو. جلال محلی رحمه الله هغه وی نظام العدل والتوازن الاجتماعي د اجتماعي انسانیت د پاره د عدل او توازن نظام مې ورکو. میزان خو یو داسې واضح لفظ دی چې کزوس ناقای والا تاسو کوم چې میزان څه ته وای نو تاسو وای چې تلی ته وای څه ته وای تلی ته خو پیغمبر له خدای تعالی ورکه ته بناکای کې ګوړې تلی کالوګان یو پیغمبر له خدای تعالی نه ورکه ته دالو کانډه والا اناقای والا چې لوګانو ګټي خرڅې نو ته بوله تول کې جی دې ګوړه خرڅې
تب ولا ګړه تلې نو مفسر لیکل نظام العدل والتوازن الاجتماعي او خدای رستو غایه ذکر کړه چې ليقوم الناس بالقسط دا مې دې د پاره ورکړ چې د انسانیت کې عدل او انصاف والا نظام راشي او الله فرمایي کدا نظام عدل په تقریر او تحریر باندې په بیان او وینا باندې د خلق راغب کول باندې قائم نشو نو وانزلنا الحديد فيه باس شدید اللہ فرمائے د دې نظام د قیام د پاره آپ نے پھر تلوار چلانا ہوگا آپ نے پھر چھرے پھیرنے ہوں گے آپ نے پھر جہاد کا سہارا لینا ہوگا بیا بتا آغاز اس پنه استعمالے ذکر د خدای د ازمکه دا خالص د خدای د نظام د پاره ده د خدای ازمکه خالص د پاره ده خالص د خدای د نظام د پاره ده یعنی په هر پاسبل می او په هر ممکنه ذریعہ د خدای په ځمکه د الله نظام به عملي کې او دا د انبیاء ډیوټي وا قران کریم فرمایي تاسو ویخی چې لكل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا الله وای ماریو پیغمبر ته شرع ورکړی دا او شرع څه ته وای او شریعت څه ته وای د لفظ شرع لغوي معنا خود د ظهور کیږي او شریعت چې ډکشنری ته لګ متوجه کی نو عربک انټو انګلیش ډکشنری وګورئ نو شریعت مخامخ لیکلی سیستم کوډ اف لایف او درېم ورته لیکلی لاز قوانین نظام زندگی نو الله فرمایل چې لكل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا لا وای ماریو پیغمبر ته سیستم ورکو هغه ته نظام ورکو د انسانیت د آبادی د پاره او بیا تراله او پیغمبر صلی الله لگتے زوائی صلی اللہ اللہ فرمائے ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون اللہ ویو پیغمبرا بیا دین بعد ما هم تا شریعت درکو د تا معامله می ټول شریعت باندې ډیپند کړه چې تزان سره دا کامل نظام یو ساده عملی کا اوس د تا د شریعت نه علاوه چې څو د څه خبره کوي دا نفسانی تقاضا ده دا نفسانی خواهش ده دا داغه خپل تخلیق دی او خدای داغه نه تعبیر وک په احوا باندې ولا تتبع احواء الذين لا يعلمون سوچ دې شریعت باندې علم نه لري الله تعالی وې داغه د خواهشات او اتباع ونه کوي او پس باندې روانيږي ځکه تعالی لپاره هولي سولي شي دغه د الله لګل شریعت دی ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع احواء الذين لا يعلمون اوس دا قران کریم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله تعالی ورک یو داسې وخت کې چې د عربو د مکې معظمه معاشره هغه د انسانیت نه انساني ضابط او اقدار او اخلاق نه غاری و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی دغه معاشره کې پیدا ک او حضرت عائشہ فرمایي کان یتحنس باللیالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینا پاک معاشرینا د سوخ د پارا د جبل نو یو غار ته بت الله سره رابطه استوار کول پارا ځکه دا یو مسله ځان سره یاد کړئ چې پیغمبر د خدای چې د کفر مس کې پیدا وی بیا هم د فطرت د توحید وی د فطرت د سي توحید وی یعنی پیغمبر نه چرته د یو سکند د پارم د شرک تصور نشتا پیغمبر چې پیدا شوی دی موحد پیدا دی چې الکوانه ژوند تیر کړل موحدانه ژوند تیر کړل دی چې ځوان شوی دی بیا د الله دی یووالي قائلو چې بوډا شوی دی بیا د الله دی یووالي قائلو چې پیغمبر نو بیا د الله دی یووالي قائلو چې پیغمبر شو بیا د الله دی یووالي قائلو نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یتحنس باللیالی د جبل نور په دی غار کې شپې او ورځې تیرول الله سره رابطه پیدا کولا د صفای قلب خاطر باندې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې ماته بیان وکړو چې زی ورځ د غار کې ناستم او ماته یو ناشنا سړی راغی ماته مخه ته ودرې د راته وې اقرا سی ویراته اقرا اوس اقرا یو لفظ دی
صيغه د امر ده د قرأ يقرؤون معنی دا پڑھو اول ولا پڑھو اول ولا اقرا اول ولا وسشه اول ولا لستل خو ال تصور شتا چې لیکل کاغذ یا تخته چاته وړاندې کینو ورته وای چې اول ولا او جبريل امین سره لیکل شعر وړو ورسره نو ورسره خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د عام عربي جبه د واقفیت پاوالا دا مانات فهم کرا چکن جبریل ابیل مانس شے اوریدل غواړي حضور پاک جواب ورکما انا بقارئن زلستون کې نه ما مدرسه کتلې نه دا ما مکتب کتلې ما استاد لیدلې ځکه پیغمبر به ذات د خدای شاګردي صرف د جبريل په واسطه باندې د پیغمبر پہچان د حضرت امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د آجهانی مرزا غلام احمد قادیانی متعلق بس اوسو عقلی خبریں بے کولے وی بھائی عقل کہتا ہے کہ مرزا قادیانی پیغمبر نہیں وی کیوں اس لیے کہ پیغمبر بذات خدا کا شاگرد ہوا کرتا ہے اور یہ بدبخت یہ تو سکھ ہندو عیسائی مسلمان تمام کا شاگرد رہا ہے اور اب شومی قسمت یہ ہے کہ 5ویں میں 3 بار فیل بھی ہو چکا ہے پیغمبر کبھی فیل نہیں ہوا کرتا جی اور بلا خبر بے کولا وی گو عقل وئی چې مرزا قادیانی دا د الله پیغمبر نه دی وی ځکه د پیغمبر نوم دا همیشه یو مفرد جزوی آدم علیه السلام یو لفظ دی نوح یو لفظ دی ابراهیم او موسی علیهم السلام یو لفظ دی شعیب او صالح یو لفظ دی هود او لوط یو لفظ دی موسی او هارون یو لفظ دی عیسی او محمد علیهم السلام یو لفظ دی زکریا او یحیی یو لفظ دی یونس ادریس یو لفظ محمد ادریس محمد یونس یہ تو ہے غلام احمد آگے صاحبزادہ کا لاحقہ اور سابقہ اور مرزا کا سابقہ اور پیچھے قادیانی کا لاحقہ بھی لگا ہوا ہے بہت لمبا تڑنگا نام ہے نام ہی آبی ہے نبوت سے وہ چنو میں انکار کئی چیز پیغمبر نے نازیزانو